د ورمن فاطمه زهرا سلام الله علیها دغه کومه عظیمه بیبی دی څه دی بیبی پہچان اور شناخت کوم دی غا یو دا دی څه دغه ولایت نه مدافع بیبی و دی دفاع کړي دی امیر المؤمنین ولایت نه دا بیبی صدی لیاره کې شهید شولا دی لیاره کې دورا لوی زحمتونه وکو د ولایت دفاع لیاره دنیا ته وخیله پریشانی کا سوال دا دی څه مو تاسو هم د زمانه امام غیبت زمانه کې زندگی کو مو هم غواړو خپل امام نه دفاع وکو خو بوس غواړو امام ولایت نه دفاع وکو مو د پرا چوک رول ماډل دی الګو چوک دی د مو اسوا چوک دی د مو اسوا ورمنه زهرا فاطمه کبرا سلام الله علیها دی دغه بیبی دی د امیر المؤمنین ولایت نه دفاع وکا لیکن د دی بیبی د دی دفاع لیاره سوي څنګه وکا کومه طریقو سره 15 طریقې ذکر کوم مو هم د امام غیبت زمانی کیو غواړو خپل امام ولایت نه دفاع وکړو دغه 15 لیاره دي پهل لیاره غدادی څ ورمنه زهرا سلام الله علیها سخن په ذریعہ سره گفتگو په ذریعہ سره د علی ولایت نه دفاع وکا مو هم د زمانه امام څه د علی زوی دی غنا دفاع پکار دی گفتگو په ذریعہ سره وی څرنګي گفتگو په ذریعہ سره بیبی دوو ځایو کې لوی گفتگو کړی دی یو هغه ځای و چې کله ورمنه راغله مسجد ته د انصارو مهاجرو مانځ ته راغله بیبی غی که خطبه ورکا څه خطبه فدق نامی سره مشهوره دی دا خطبه فدق لغونده لار شو پڑھاو کودش پورزو که و گرو صدی که بیبی څه بیان کړی دی دی که توحید څه دی که نبوت څه دی که د ولایت او امامت تذکر احکام او فلسفه تذکر خو یو بیبی راغله دغه د انصار او مهاجر مانس کی گفتگو وک دا یو بل خبره اندی گفتگو کې څه د علی ولایت دفی وکا بل په بلا ودریدلا غداوت ورمنه انصار و مهاجر خځو سره خطبه ور کړی دی غوسی گفتگو کړی دی غوی سرزنش کړی دی چې تاسو شوهران د تاسو بچی اولاد څه شول ویل علی بلا پرخللو دوره پورې تاریخ لیکلی دی چې کلا دغه خطبه ختم شولان نو بیا بیبی راغله چیتا بیبی خطبونه ورسته د خځ راغله خپل شوهر غوته گفتگو کی غوته خبره وکي غو کور نه روزي پس تا پهلا شې دی څه گفتگو سره راشو د خپل امام نصرت وکو مدد وکو او دغه سند تاریخ کې ملو د چاته هشام بن حکم ته امام صادق علیه السلام کله هغه مجمع کې راغلل هغه لوی کسان ناست دي لیکن امام د دې خاص احترام وکړو امام سوي هاذا ناصرنا دا د مو مددگار دي څنګه بقلبه و يده و لسانه دي د مو مدد وکړه د مو نصرت کی خپل زړه په ذریعہ سره د مو نصرت کی د خپل زبان په ذریعہ سره د مو نصرت کی خپل لاس په ذریعہ سره پس پهله شی غدا د مو نصرت خپل امام غ گفتگو په ذریعہ سره وکړو لکه څنګه ورمنه د خپل مولا علی کړی دی دویمه طریقه کومه دی غدادي څخه چیرې گفتگو جواب ورنک بیا مکور کې چیننو بیا حرکت دویمه لیاره دی حرکت وکړو څرنګي ورمنه څخه خطبه ورکا غنا ورستا بیبی بیا درش په یا څلويخ شپې کور په کور وګرځیدله دی د پاره څخه خلکو ته غدیر میسج یاد کی او خلکو تاسو غدیر خوم کی کوم اعلان وغه په ویر شولو بیبی بیا حرکت شروع کو بیا چننستا کور کی کچره خطبو اثر ونک هغه بیبی گفتگو وجنه خلکو رونوتلو بیبی دویمه مرحله کې د علی ولایت دفانه حرکت شروع کو د ځانته لوی گفتگو دی اما دریم کوم یو شی دی غته ویل شي غ تحریم بیبی علی ته وصیتونه وکړو علی جان ما ته شپې غسل راکا ما ته شپې ما به جنازه مونځ وکا علی ما شپې دفن کا ما قبر مخفي کا ما منځ کې فلان او پلانکې کسان پر نګد علی دی وصیت به عمل وک ورمنه دی په ذریعہ سره د علی ولایت نه دفاع وکا قبر ننو پړتي مسلمانانو نسوال د مسلمانان سوال کی د پیغمبر کوم لور و ورمنه فاطمه د قبر چیته دینن د علی ولایت نه ننو دفاع دی څلورم کوم ذریعہ دی څلورم لیاره غتا ویلشیغه عاطفه دی غدا دی څ بیبی
بیا یوه بله لیاره اپناو که هغه عاطفې باندې څه وکړه خلکو عاطفي بیداره که ژړا په ذریعې سره د شان سره ژړا امیر المؤمنین ته خلق راغللو مولا یا ورمنه شپې ژړا کی یا ورځې ژړا کی امام بیت الاحزان جوړ که ورپا هغه بیت الاحزان ونې لاندې به حسن و حسین سره بیبي راغلله چېنسته ژړا بي کوله محمود ابن لبید وي څه عجیب ژړا کوله بیبي ما سوال وکړو څه ویلې ژړېدو را خلکو علي بېله پرېښللو آخري جمله غدا دی څه کله گفتگو په ذریعې سره دفاع بیبي وکړه کله ورپسې بیبي حرکات وکړه کله بیبي ځینې کسان تحریم کو څلورمه ذریعه بیبي عاطفې په ذریعې سره د څلور لیارې اپناو کې پنځمه ذریعه علی ولایت دفاع کې هزینه اور خرچه بکې بیبي خرچه وکړه دوره لویه خرچه وکړه څه تاریخ کې دغه نمونه بله نشته دی تاریخ د دې مثال نشي ذکر کولی څه ورمنې څرنګه خرچه وکړه یوه جمله عرض کوم غدا دې څه کله څرنګه دفاع کړي بس د یوې دپاره یوه جمله توسل ذکر وکړم د غم شپې ورځې دي علي مظلومیت دی علي ډېر مظلوم دی علي تک و تنها پاتې شولو علي کوم دوست و کوم ملګری و کوم دغه مدافع و هغه روان دی هغه نشته علي تنها پاتې دی خو زه درته یوه جمله دوره ذکر کوم څه کله د علي واده کیدلو کوم پیغمبر ورنه تپوس وکړه علي جان تا سره څه دي وی مولا ما سره جهیز دپاره که غواړم یوه توره دی یو رسه آس مرکب دی یوه رسه زغره ډال دی مولا ورته پیغمبر ورته وی څه علي د ته یو جنګجو یې ته د میدان سپی یې یو سپی سره توره پکار دی وي غا دغه اسلحه دی یو سپی سره پکار دی غا مرکب وي سواری وي دا پکار ته سوي اما د زغره لاړ شه خارڅه کا اور دی سره د واده کوم وسیل دی غا فراهم کا تاسو لږ سوچ وکړو پیغمبر دا کار ویلی وکړه پیغمبر بې زباني کې ورته ویلو څه علي نن ورسته څه ورمنه تا سره واده وشولو تا ته د زغرې ضرورت نشته نن ورسته به د تا ډهال ورمنه وي کوم ځای کې تا به مشکل رسي ورمنه به خپل ځان مخکې کي که تا باندې کله دروازې ته خلک راشي د تا روخللو اواز وکړي د تا زغره د تا ډهال هغه به ورمنه وي ورمنه به راشي هغه دواړه سونه به ویر کړي د دروازې او دیوار منځ کې به راشي علي جان ته دې نه ورسته هېڅ پروا ونه کړي د تا ډال کوم دی د تا کوم سپر دی هغه ورمنه دی اور وي که څرنګې سپر څنګه دی عباس نه روایت دی زه تېرېدلم د بیبي کورس دروازې کې مې سترګې وغړولې دروازه کولاو دی ورمنه بار ناسته دی د هغه ټایم دی څه بیبي زخمونه خوړلي دي بیبي محسن شهید دی بیبي ډېر زخمونه خوړلي دي ناسته دی تقي ویلي دی عباس تپوس ورنه کي ورمنې کله چوک زخمي وي هغه خو کور کې بیشترې کې خوان کی چوک څه کله زخمي شي کله د چاغ محسن شهید شي کله څه دغه بدن کې زخمونه وي په کار دی هغه کور کې وي هغه بیشترې کې آرام وکړي ته د دروازې کې څه کوي آزادارو مدافع و ولایت څه جمله ده کې ورته وي څه عباس دروازې کې ځکه ناسته یم څه دنیا ته وښیم د زمانې خلکو ته وښیم چوک دا تصور ونه کړي څه علي بېله پاتې دی زه ورمنه یا ژوندي یم څوره پورې د ما وجود کې دغه وینه چلیږي څوره پورې د ما وجود کې سلوي وي زه به علي نه دفاع کوم اور بیل په بیله علي به زه پرې نږدم